امام سره یو رکعت ونیسي هغه نور 3 رکعات لمونځ به څنګه کوي؟ مثلا د مازدیګر لمونځ ده نو چې کله یو سړی رالی نو جمع ولاړه ده 3 رکعات ځین تیر سو یو آخري رکعت یې ونیوی نو اوس به دا 3 رکعات دی څنګه کوي؟ نو جواب یې دا ده چې کله دا سړی رالی نو 3 رکعات ځین تیر سوي وو دې سړي ته مسبوق ویل کېږي. نو چې دا رالی نو دې امام سلام وګرځوي نو بیا به دی ولاړ شي رکعت ته چې کوم له ده څخه تیر سوي دي هغه 3 رکعته له ده څخه تیر سوي دي نو دی به ولاړ شي رکعت ته نو سبحانک اللهم به وایي اعوذ بالله به وایي بسم الله به وایي او الحمدلله به وایي بیا چې کوم صورت دی هغه به وایي یعنې دا رکعت به دی ډک کوي. نو چې بیا پر اتحیات کېنستی تر اشهد الله پورې بیا به ولاړ شي نو چې ولاړ سولو بیا به یو رکعت کوي هغه به هم ډک کوي. نو چې بیا چې هغه رکعت هم وکوي نو بیا به آخري رکعت ته ولاړېږي چې د څخه هغه 3م رکعت د څخه تیر سوی دی د آخري رکعت کوي نو هغه به تش کوي بیا به سلام ګرځي. اسانه مثال درته وایم چې یو سړی رالی د مازدیګر وخت و 3 رکعته ځین تیر وو نو په دې 3 رکعته کې 2 ډک ځین تیر دي یو تس او آخري تس یې ونیوی. نو اوس چې کله دی دغه 3 رکعته راګرځي کوي اوس د ملا صاحب د سلام وروسته کوي نو دی به اول د واره 2 ډک کوي او آخري به تش کوي. اول به څه کوي؟ اول به 2 ډک کوي آخري به تش کوي. دغه افضل او بهتره طریقه دا ده. فتاوا هندیه 1 صفحه جون نمبر 1 او رد المحتار صفحه نمبر 441 جون نمبر 1 نو اول رکعت به هم ډک کوي دوم به هم ډک کوي دریم به تش کوي چې کوم له ده څخه دا 3 رکعته تیر سوي دي نو 3 رکعته ځین تیر سوي وو دې سړي ته مسبوق ویل کېږي. نو چې دا رالی نو دې امام سلام وګرځوي نو بیا به دی ولاړ شي رکعت ته چې کوم له ده څخه تیر سوي دي هغه 3 رکعته له ده څخه تیر سوي دي نو دی به ولاړ شي رکعت ته نو سبحانک اللهم به وایي اعوذ بالله به وایي بسم الله به وایي او الحمدلله به وایي بیا چې کوم صورت دی هغه به وایي یعنې دا رکعت به دی ډک کوي. نو چې بیا پر اتحیات کېنستی تر اشهد الله پورې بیا به ولاړ شي نو چې ولاړ سولو بیا به یو رکعت کوي هغه به هم ډک کوي. نو چې بیا چې هغه رکعت هم وکوي نو بیا به آخري رکعت ته ولاړېږي چې د ده څخه هغه 3م رکعت د څخه تیر سوی دی د آخري رکعت کوي نو هغه به تش کوي بیا به سلام ګرځي. اسانه مثال درته وایم چې یو سړی رالی د مازدیګر وخت و 3 رکعته ځین تیر وو نو په دې 3 رکعته کې 2 ډک ځین تیر دي یو تس او آخري تس یې ونیوی. نو اوس چې کله دی دغه 3 رکعته راګرځي کوي اوس د ملا صاحب د سلام وروسته کوي نو دی به اول د واره 2 ډک کوي او آخري به تش کوي.